یا بیا مور خپل زوی ته تمانچه ورکړه او ته یې په دې ډزې وکړه خو هغه ماشوم نه پوهېدلو هغه تمانچه یې راواخیستله او خپله مور پرې دغه زوی ویشتله. راځئ مینهوال مکمل تفصیل تاسو نن سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو ښځو ته وایي چې ښځو که چېرته کې سپېږمې نه وی نو وایي چې دوی به یعنې غول خوړلی. دا حقیقت دی عزتمنو، دې کې څه دغه نشته دی ځکه چې عزتمنو دغه زوی چې دی نو سکول کې یعنې پاس شو لمبر یې راوړی دی سمدستي دغه مور تمانچه راواخیسته زوی ته یې ورکړه چې ورته شه به په دې باندې ډزې وکړه. عزتمنو چې هغه ماشوم ډزې کړې دي په هغې کې عزتمنو دغه مور لګېدلې ده چې کومې مور خپل زوی له په خپل لاس باندې تمانچه ورکړې وه او ورته یې شه به په دې باندې ډزې وکړه. نو هغه ډزو باندې عزتمنو دغه مور په سر باندې ولګېدله او سمدستي یعنې مړه شوله. د څه د وجې نه عزتمنو ده چې خلکو وایي چې او یعنې د پلانکۍ زوی خو هم دومره ډزې وکړلې او پاس شولو. نو یا دې دا ډزې وکړي یا دې ونه کړي د دې څه فایده شته، نقصانات ډېر دي او فایدې نشته دی. زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې خپل ماشومان د داسې وسلو نه لرې وساتئ. ښایي یو کس غواړي چې زه یعنې امن غواړم خو نه پوهېږم چې دغه بېوقوفه مور چې دی نو اخر ولې داسې غلط کار کولو. خو اخر عزتمنو خلک یو کس وایي چې یعنې مرګ پر قسمت باندې دی او د دې به چېرته کې دغه ته لیکلې وه نو واقعي خبره ده چې په دی به دغه ته مرګ لیکلی او د دې به ټیم پوره خو داسې بد ځای کې لاړله چې په دغه بد ځای کې عزتمنو بیا خاص د خپل د زوی د لاسه لاړله. آیا چې په دې کې مور ګناهګاره ده او که نه دغه زوی ګناهګار دی؟ ما ته خو ډېره زیاته سخته یعنې مور ګناهګار ښکاري خو تاسو ته اخر په دې کې څوک ګناهګار ښکاري؟ لازمي لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل رایې شریک کړئ. زموږ د سره نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.